ګرانو کتونکو سلامونه کوم. هیومن سپورټ ارګنایزیشن ته یو ډېره لویه کامیابي ترلاسه شوه. هغه اداره چې هغه نیو اسلامیه ده، د کومې بنیاد چې په کال 1980 کې مکرم خان هغه ایښودلی او د دغې ادارې نه چې ما اسټیمیټ جنګو زما د رایې نه په لکو سټوډنټان او سټوډنټانې هغه وتلي او نن دې وخت کې په ملک او د ملک نه بهر چې کوم دی نو هغه خدمت کوي. یقینا چې د هغوی فرزند چې د باز د جانې د باز بچي پاسي هغه میشن هغې له دوام ورکړ او نن چې دا دویم کوم برانچ دی په غني خان روډ باندې او دریم برانچ دی هغه په منځني کې او په ډېره لږه موده کې دا اعزاز ترلاسه شو. نوم کافي دی. نو 300 ماشومان چې کوم دی میاشت لا نه پوره کېږي او داخلي چې کوم دی په منځني برانچ کې وشولې. نن دوی سره یو لاسلیک وشو او په دغه لاسلیک باندې د سجاد تورنزی چې د پن ترجمان هم دی او چیرمن دی د هیومن سپورټ ارګنایزیشن چې د هغه څه مؤسسه څه خوشحاله او څه احساسات دي. څه ووایي سجاد صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا نن ډېره د فخر خبره ده ما لپاره، ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د ټولو نه غټه خبره ده د قوم د بچو لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. اویس مکرم خان صاحب ډېره شکریه ادا کوم، فضل محمد صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې کومه درسګاه چې موږ ولاړ یو بس داسې تعارف محتاج نه ده او زموږ ته د نیک کاس کې دوی خپل کنټریبیوشن وکړو او موږ ته لیکلي سکالرشپس راکړل. زموږ چې کوم یو پروګرام دی هیومن سپورټ ارګنایزیشن د چترۍ لاندې فري ایجوکیشن پروګرام، نو هغې کې دوی خپل کنټریبیوشن وکړو او هغه سټوډنټ کوم چې تعلیمي تسلسل برقرار نشي ساتلی د مالي وسایل په وجه، نو اویس صاحب هغه انشاءالله سپانسر کړي ده. زه د دوی یو ځل بیا ډېره شکریه ادا کوم د اویس صاحب د فضل محمد صاحب. تاسو ډېره اویس صاحب تاسو نه همدغه پوښتنه کوو د مشر هم یو میشن و یتیمانو له هم چې کوم دی نو ستاسو سپورټر هغې څه طریقه کار دی او نن دې لاسلیک ته به کوم نظر دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اویس مکرم خان مینیجنګ ډایرکټر نیو اسلامیک سکول پلس فرام پاټل. نن چې کوم دی سجاد بھائی کوم هیومن ارګنایزیشن دی د ایجوکیشن مخکې کار کوي، هغې چې موږ ته پته ولګېده چې موږ سره ډسکس کړه نو ماشاءالله دوی یو 2 ډیکیډس نه لګیا دي چې دې کې کار کوي، مختلف ادارو کې سوات کې دي، پېښور کې، چارسدې ډسټرکټ کې. موږ هم دا خواهش اظهار وکړو سجاد بھائی په رهنمایي کې چې ولې نه الریډي اسلامیه مکرم صاحب د وختونه یو ارګنایزیشن چلوي چې کوم ماشومان د تعلیم شوق لري او هغوی فاینانشل کمزوري هغه نشي سپورټ کولی، نو انشاءالله دې کې موږ سجاد بھائی سره مکمل سپورټ کوو. نو اسلامیه چې کوم دی کالج کې دوی له سیټونه مختص کړل، انشاءالله هغه سټوډنټس چې کوم په میرټ راځي او هغوی نیډ بیسډ وي هغوی نشي سپورټ کولی، انشاءالله اداره به مکمل توګه باندې سپورټ کوي. بل چې ما د مشر چې کومه خبره وکړه دوی کوم هم د یتیمانو لپاره خپل ستاسو کوټه د هغې طریقه کار څه دي؟ زموږ چې کوم دی مکرم صاحب د وخت چې کوم یتیمانو کوټه ده هغه سټوډنټان الحمدلله هغوی 50 سټوډنټس هغې شو سټارټ کې چې کله د یتیمخانه د چارسده کې شروع شوه هغه سټوډنټان دا اوس 9-10 ته رارسېدلي، څوک 6-7 کې دي او څه ماشومان ورته APC لیول ته هم تللي نو هغه سیټس باقاعده 50 چې کوم دی یتیمان موږ سره د اداره کې ریګولر چې کوم دی رجسټر دي. هغې هم سمپل طریقه ده، هغه ماشوم چې کوم دی خپل والد صاحب دي ډیت سرټیفیکیټ هغه جمع کړي، هغې هم ویریفیکیشن وشي، هغه ماشومونه موږ ټیسټ کنډکټ کړو چې هغه دې کلیر کړي نو موږ د یتیمانو چې کوم سیټ دی هغه ورته الاو کړي. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو سجاد خان تورنزی خواهش و چې نیو اسلامیه ما سره لاسلیک وکړي. الحمدلله نن هغه لاسلیک وشو، ځکه چې دې اداره کې ماشوم داخلول دا خوب لیدل او بیا غریب ماشوم ته موقع ورکول. لکه خوب لیدلو مطلب دا چې یو اداره ده، نوم دی او د دې ماشوم چې کوم دی الحمدلله هغه په میرټ باندې دا زه برملا خبره کوم چې دلته کې د نقل رجحان د مکرم خان د وختونه هغه ختم دی چې زه به په بورډ ته به زما نوم خېږي او زه به بورډ کې دا کوم او زه به دا کوم زه به دا کوم نو نیو اسلامیه به دا کوم زه به دا کوم نو نیو اسلامیه باندې ډېر زیات بحث کېږي. وختاً په وختاً پرې خبرې ترې کوو. فضل محمد صاحب د دې ادارې پرنسپل د سکوټ د دنیا بېتاج بادشاه وختاً په وختاً هم ورسره خبرې کړې دي، بیا هم ورسره خبرې ترې کوو. او په دې وخت کې کوم دی نو صرف دغه د لاسلیک خبره کوله چې د هغوی خواهش هم پوره شو او د هغوی مننه هم کوو او د دوی د هیومن سپورټ ارګنایزیشن لپاره دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره چې نیو اسلامیه والا لاس ورکړي نو یقینا دا به نور هم مخکې چې کوم دی د نور سکولونه خو به هغه ضرور ورکوي. نو ډېره مننه یې زه هم کوم د اویس مکرم خان صاحب
چې د تعلیم جذبه ده پکې او وایي چې یاره ماشوم قابل ماشوم چې کوم دی هغه سپورټ کوي. ما ته شاته دا بورډ ده، په دې بورډ کې په هر نوم باندې نه دی، دا د 1980 نه که نه، د 80 نه واله 2024 پورې د هر ماشوم یو داسې کهاني لري کې به یو کاشان نومې ماشوم دی. سره به زه انټرویو کوم چې نن هغه څومره ماشومان سپورټ کوي او د مکرم خان صاحب هغه میشن یې څونه مخ په وړاندې بوتلی. نو بس ډېر کېږي او ډېره مننه. سجاد صاحب مبارک وم چې ډېره مننه.